बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन چې دی مونږه د کارډیوواسکولر سیستم چې دی ایمبریالوجي شروع کوو. ټولو نه اول خو فرست مین خبره دا ده چې هارت چې دی دا د میزوډرم نه ډیرایوډ شوی دی. لکه څنګه چې مونږ پوهیږو چې ایمبریونیک لایف کې ایمبریو چې دی 3 لیئرز لري که نه، انډوډرم، میزوډرم، نیورال کرسلز دی. مختلف ځایونو مختلف اورګنز چې دی هغه ډیرایو کېږي. نو هارت چې دی هغه د څه شي نه ډیرایو شوی دی؟ هغه د میزوډرم نه ډیرایو شوی دی. یو بله خبره دا ده چې دا څه دی، دا هارت چې دی فرست فنکشنل ارګن دی په چا کې؟ په ورټیبریټس کې. ورټیبریټ هغې ته وایي چې په هغې کې ورټیبرل کالم یا د ملا ارتري یا هډوکي پکې موجود وي. بله خبره دا څه ده؟ دا ده چې بیټ سپونټینیسلی ایٹ 4 ویک آف ډیولپمنټ. نو په دې لاین کې کومې خبرې دي؟ په دې کې دا خبرې دي چې هارت چې دی دا د میزوډرم نه ډیرایو شوی دی او لومبنی اورګن دی چې هغه بیټینګ سټارټ کوي او په ایمبریوز کې وي. او بل څه وي، هارت چې دی دا په 4th ویک آف ډیولپمنټ کې، یعنی په 4مه هفته کې څه کوي؟ هارت چې دی دا سپونټینیسلی په خپله باندې بیټینګ سټارټ کوي، یعنی سیسټلي او ډایسټلي کنټرکشن ریلیکسیشن پکې شروع کېږي. بیا د کارډیک لوپینګ. کارډیک لوپینګ څه ته وایي؟ کارډیک لوپینګ دې ته وایي کله چې هارت چې دی هغه ایس شیپ ته، یا دا اوس چې موږ تاسو ته په کوم شیپ کې ښکاري دې شیپ ته چې کله راوړي دې ته کارډیک لوپینګ ویل کېږي. نو پرایمري هارت ټیوب لوپ ټو اسټیبلش لیفٹ رائٹ پولریټي begin at the 4th week of development. یعنی د لیفٹ او د رائٹ فولز طرف ته څه کېږي؟ تاویږي. خو په کومه هفته کې؟ په 4مه هفته کې. صحیح ده. ventricles move interior and right side. کوم چې ventricles دی موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ هارت چې دی که نه هغه 4 پارټس لري. دا به اناټومي آف د هارت کې بیا موږ ووایو. خو موږ تاسو پوهیږو چې دا هارت چې دی زمونږ دا چې دی دا لیفٹ ایټریم دی، دا لیفٹ وینټریکل دی. دا چې دی دا رائٹ ایټریم دی او دا رائٹ وینټریکل دی. نو څه وایي؟ وایي دا ایټریمونه چې دی، دا ایټریمز چې دی وایي دا چېرته ځي؟ وایي دا پوسټیریر سایډ ته او سوپیریر سایډ ته لوپینګ کوي. او وینټریکلز چې دی دا انټیریر سایډ ته او رائٹ سایډ ته څه کوي؟ دا لوپینګ کوي. نو کارډیک لوپینګ چې دی دا د لیفٹ رائٹ پولریټي طرف ته لوپینګ کوي. په 4 ویک سټارټ کیږي. او ایټریاز چې دی هغه پوسټیریر او سوپیریر سایډ ته لوپینګ کوي. او وینټریکل چې دی هغه انټیریر او رائٹ سایډ ته لوپینګ کوي. بیا ډیفیکټ ان لیفٹ رائٹ ډاینین. کله چې دا چې کله موومنټ کوي نو دا د سیلیا په واسطه باندې موومنټ کوي. کله چې په سیلیا کې دننه یو پروټین دی چې د هغې نوم دی ډاینین پروټین. کله چې په سیلیا کې ډیفیکټ راغی یا ډاینین پروټین کې ډیفیکټ راغی نو بیا به څه کېږي؟ بیا به دا هارت چې دی لوپینګ نه کوي. هارت چې لوپینګ ونه کړو نو هارت به چې دی دغه لیفٹ رائٹ ایسیمیټري به خرابېږي. چې لیفٹ سایډ ایسیمیټري یې خراب شوله نو بیا به څه کېږي؟ بیا به د هارت چې وي دا به په دغه کې کېږي، د دې به پوزیشن به رائٹ سایډ ته راځي. فار ایگزامپل که زه ووایم که نه چې دا زمونږ میډین لاین شو، دا زمونږ سټرنم شو فار ایگزامپل. صحیح ده. نو په نارمل خلکو کې دا هارت چې دی که نه دا په دې پوزیشن باندې پروت دی. مطلب دا چې د دې 1/3 حصه چې دا هغه رائٹ سایډ ته ده او 2/3 حصه چې دا هغه لیفٹ سایډ ته ده. یعنی 2/3 چې دی هغه چېرته دی؟ هغه لیفٹ سایډ ته دی. او 1/3 چې دی هغه رائٹ سایډ ته دی. نو په دې خلکو کې به نو په ډیکسټوکارډیا څه مطلب؟ ډیکسټوکارډیا دا مطلب چې په دې خلکو کې به
دغه هډ چې دی د دې پوزیشن په ځای باندې په دې پوزیشن کې وي. مطلب دا چې یو پر درې برخه 1/3 پارټ به په لیفټ سایډ کې او 2/3 پارټ به په رائټ سایډ کې وي. نو ډیکسټوکارډیا په مطلب تاسو پوه شولې چې 1/3 برخه به په لیفټ سایډ کې وي او 2/3 برخه به په رائټ سایډ کې وي. دې ته وایي ډیکسټوکارډیا. اوس دا ډیکسټوکارډیا چې دی دا په څه کې لیدلی کېږي؟ دا یو سنډروم دی چې هغې ته وایي کارټیجنر سنډروم. دا په کارټیجنر سنډروم کې لیدلی کېږي. او یو بل سنډروم دی چې هغې ته وایي پرایمري سیلري ډیسکاینیزیا، په دې کې هم لیدلی کېږي. یو بل دی هغې ته سایټس انورسس وایي. سایټس انورسس. نو په دې دریو ډیزیزو کې چې دی ډیکسټوکارډیا لیدلی کېږي: کارټیجنر سنډروم، پرایمري سیلري ډیسکاینیزیا، سایټس انورسس. صحیح ده؟ دلته د ایم سی کیوز پوینټس چې دی همدا دی چې ډاینین پروټین ډیفیکټ دی او کارټیجنر سنډروم دی. دا د ایم سی کیوز پوینټ دی. 4 ویک ډیولپمنټ دی ورکي او لیفټ ټو رائټ لوپینګ دی. فرست فنکشنل ارګن دی. دا د ایم سی کیوز پوینټس دی. راځو اوس سپټیشن اف چیمبرز ته. سپټیشن اف چیمبر چې دی دا د ویک 4 to 7 د څلورمې او د اوومې هفتې په منځ کې کېږي. یعنی د هډ چې دی سپټیشن اف چیمبر څه معنا؟ سپټیشن اف چیمبر دا معنا چې فار ایگزامپل دا یو هډ شو، په دې هډ کې چې دی څلور هغه دی پارټس دي، تاسو ته مو څلور حصې دي ورکړي. دا څلور حصې چې کله د یو بل نه سپریټ کېږي یا تقسیمیږي، دغې تقسیم ته سپټیشن اف چیمبرز ویلی کېږي. ټیک شوله؟ سپټیشن اف چیمبرز کې څه کېږي ګورئ ورته ښه. سپټیشن اف چیمبرز کې داسې کار کېږي لکه موږ دې اول پوینټ ته وګورو. اول پوینټ کې څه کېږي؟ دا چې کومه برخه ده دې ته وایي ډورسل انډوکارډیل کوشن. دا انډوکارډیل کوشن دی. صحیح ده؟ او دا چې دی سپټم پرایمم دی. صحیح ده؟ دا سپټم پرایمم دی. نو دا سپټم پرایمم د دې گروث شروع کیږي او د چا طرف ته راځي؟ د انډوکارډیل کوشن طرف ته دا گروث کوي. چې گروث یې وکړو د دې ترمنځ د دې رایټ ایټریم او د لیفټ ایټریم ترمنځ چې دا کوم ځای دی دې ته وایي اوسټیم پرایمم. نو دا څه کوي؟ دا سپټم پرایمم چې دی دا د انډوکارډیل کوشن طرف ته راځي او اوسټیم پرایمم څه کوي؟ اوسټیم پرایمم تنګوي. اول دا کار کېږي. له هغې نه وروستو څه کار کېږي؟ د هغې نه وروستو دا کار کېږي چې اوسټیم کوم چې دا سپټم پرایمم و که نه، کوم چې دا سپټم پرایمم و هغه څه شی شولو؟ هغه د سیل ډیث له وجې په منځ کې کټ شولو او چر طرف ته لاړلو؟ د انډوکارډیل کوشن طرف ته لاړلو. صحیح شوله؟ دلته چې دی چې کوم اوسټیم پرایمم و، اوسټیم پرایمم په دوه حصو باندې تقسیم شو. یو اوسټیم پرایمم لاندې پاتې شو او دلته یو بل لاره جوړه شوه چې هغه څه شی شوه؟ هغې ته وایي اوسټیم سیکنډم. صحیح شوله؟ دا هماغه سپټم پرایمم دی کوم چې له دې برخې نه رالو دې برخې ته، او کومه یوه لاره چې وه هغه اوس په څه باندې تقسیم شوه؟ په دوو لارو باندې، اوسټیم پرایمم او اوسټیم سیکنډم. له دې نه وروستو څه کار کېږي؟ له دې نه وروستو داسې کېږي چې کوم چې سپټم پرایمم و که نه دې ځای کې د هغې سره خوا کې چې دی یو بل دغسې یو ګروث شروع کېږي چې هغې ته وایي ډیولپمنټ سپټم سیکنډم. د سپټم پرایمم سره خوا کې سپټم سیکنډم شروع کېږي. او دلته چې کومه لاره وه اوسټیم پرایمم ختمیږي. سپټم پرایمم او انډوکارډیل کوشن دواړه د یو بل سره یو ځای کېږي.
چې یو ځای شولو نو دلته دغه لاره ختمه شوه. کله چې دا دواړه یو ځای شول دې ځای کې نو اوسټیم پرایمم ختم شو. اوسټیم پرایمم ختم شو. څه شوله؟ څه شی پاتې شو؟ اوسټیم سیکنډم پاتې شو. اوسټیم سیکنډم پاتې شو او سیپټم پرایمم چې دی د انډوکارډیل کوشنګ سره یو ځای شو. بیا څه کار کیږي؟ بیا دا کار کیږي چې سیپټم سیکنډم چې دی هغه څه کیږي؟ د هغې ګروت زیاتیږي. چې د هغې ګروت زیات شولو نو لاندې د انډوکارډیل کوشنګ نه هم یو بل سیپټم سیکنډم د هغې ګروت هم شروع کیږي. صحیح شوله؟ دلته چې کوم اوسټیم سیکنډم و هغه اوس بدلیږي په څه باندې؟ په فورامین اوویل باندې. صحیح شوله؟ فورامین اوویل باندې. نو دلته چې دی یو د یو لارې والا یعنی مونو پید چې دی د هغې یو لاره جوړیږي. یعنی داسې یو لاره جوړیږي چې په هغې کې به صرف او صرف د رایټ سایډ نه لیفټ سایډ ته به څه کېږي؟ بلډ به ځي او د لیفټ سایډ نه پکې رایټ سایډ ته نشي راتلی. صحیح شوله؟ آفټر برث د برث نه وروستو څه کار کېږي؟ د برث نه وروستو چې کله ماشوم وژاړي نو د ماشوم د ژړا نه وروسته د ماشوم چې دی په ماشوم چې کله بریتینګ سټارټ کو ساه یې واخیستله ماشوم چې کله بریتینګ وکړو نو د هغه په پلمونري ویسکولیچر کې د هغه په پلمونري ویسکولیچر کې چې دی هلته څه کېږي؟ ایر ریزسټنس چې دی هغه کمیږي. چې کله ایر ریزسټنس کم شو یو ایر ریزسټنس پکې کمیږي او بل څه کېږي؟ بل چې دی د هغه په لیفټ ایټریم کې پریشر څه کېږي؟ سیوا کېږي. نو په پلمونري ویسکولیچر کې د ایر ریزسټنس د کموالي له وجې نه او په لیفټ ایټریم کې د پریشر د زیاتوالي له وجې نه څه کېږي؟ فورامین اوویل چې دی دا کلوز کېږي. او کله چې فورامین اوویل کلوز شي نو دې ته بیا موږ فورامین اوویل نه وایو، دې ته موږ وایو فوسا اوویلس. دې ته موږ بیا څه وایو؟ بیا ورته وایو چې دا څه شی دی؟ دا فوسا اوویلس دی. ټیک شو؟ نو دا چې دی دا د ایټریا یعنی ایټریا چې کله د یو بل نه سیپریټ کېږي نو په دې طریقه باندې سیپریټ کېږي. شارټ کټ موږ داسې ویلی شو چې اول سیپټم پرایمم او انډوکارډیل کوشنګ ترمنځ چې کومه ځای دی هغې ته وایي اوسټیم سیکنډم اوسټیم پرایمم. دغه اوسټیم پرایمم بیا په اوسټیم سیکنډم دلته یو لاره بله جوړیږي. اوسټیم سیکنډم چې دی هغه د هغې نه وروستو سیپټم سیکنډم شروع کېږي او سیپټم سیکنډم چې دی بیا فورامین اوویل جوړوي او فورامین اوویل چې دی هغه څه کېږي؟ هغه بیا د ایر ریزسټنس د کموالي له وجې نه او د لیفټ ایټریم د پریشر د زیاتوالي د وجې نه څه کېږي؟ هغه فورامین اوویل چې دی کلوز کېږي او بیا ورته موږ فوسا اوویلس وایو. ټیک شو؟ دا د ایټریم مالفوجنسس یا سپټیشن اف چیمبرز و چې په هغې کې موږ ایټریا وویلې. د ایټریا نه وروسته اوس چې دی موږ به څه وایو؟ اوس به موږ وینټریکلز وایو. چې ایټریا باندې خو پوه شو چې ایټریا د یو بل نه په کومه طریقه باندې څه کېږي؟ جدا کېږي. چې هغې اوس به موږ وایو چې وینټریکلز چې دي که نه وینټریکلز چې دی دا د یو بل نه څه رقم ته جدا کېږي او بیلیږي. ښه اوس مونږ وایو وینټریکلز. وینټریکلز چې دی که دې پکچر ته تاسو وګورئ نو په دې کې تاسو کتلی شئ چې دا رایټ ایټریم دی او دا لیفټ ایټریم دی. دا رایټ ایټریم دی او دا لیفټ ایټریم دی. نو فرست اف آل څه کار کیږي چې مسکولر انټرورکولر سیپټم فارمز.
انټرونټریکولر سپټم چې دی هغه څه کیږي دا جوړیږي. دا چې دی دا انټرونټریکولر سپټم دی. ټول نه اول انټرونټریکولر سپټم وي. دا مخکې موجود نه وي. دا سپټم په دې ځای کې شتون نه لري. نو د ټوله ایریا ته چې دی دې ته مونږ وایو مونو ventricular channel دیتا مونږ وایو ventricular channel. دغه ventricular channel چې دی هغه د muscular interventricular septum په واسطه باندې د یو بل نه څه کیږي جدا کیږي. او دلته څه کیږي دلته یو انټراونټریکولر فورامین جوړیږي. چې کله انټراونټریکولر فورامین جوړ شو د هغې نه بعد څه کار کیږي او دلته دا دوه کیناله تاسو ته ښکاري. دلته چې دی یو دا دی یو دا دی. دا چې دی دا انټرونټریکولر کینالز دي. نو په اول سټیپ کې څه کار وشو؟ په اول سټیپ کې دا کار وشو چې د دوو وینټریکلو ترمنځ یو سپټم جوړ شو. دغه سپټم چې دی انټراونټریکولر فورامین جوړ کو. د انټراونټریکولر فورامین د یو سایډ او د بل سایډ ترمنځ انټرونټریکولر کینالز جوړ شو. بیا څه وایي چې aortic pulmonary septum rotate and fuse with muscular ventricular septum to form a membranous interventricular septum closing interventricular foramen. دلته څه کار کیږي؟ دلته وایي دا کار کیږي چې کله ایټریو او پلمونري سپټم چې دی کوم چې ایټریال دی او پلمونري سپټمز دی دا دواړه څه کار کیږي؟ دا دواړه به روټیټ کیږي او فیوز کیږي د څه سره؟ کوم چې دا انټرونټریکولر فورامین دی د دې سره څه کیږي؟ د دې سره فیوز کیږي. چې کله فیوز شو له دې سره فیوزینګ شو د دې نو انټراونټریکولر فورامین هغه جوړ شولو. چې کله جوړ شولو د هغې نه بعد څه کی کم چې انډوکارډیل کوشن دی دغه انډوکارډیل کوشن چې دی څه کار کوي؟ هغه دغه ایټریا چې دی دا د انډوکارډیل کوشن چې دی هغه د ایټریا د وینټریکل نه سپریټ کړله. چې کله یې سپریټ کړله پاتې شوله وینټریکلز. په وینټریکل کې دننه انډوکارډیل کوشن چې دی هغه ایټریا سپریټ کړله او دواړه ایټریا چې ده د کنیکټ کړه د څه سره؟ د ممبرینیس انټرونټریکولر سپټم سره. یعنې که دلته تاسو وګورئ نو دغه وینټریکلز چې دی داسې دي. دغه وینټریکلز دلته د ممبرینو انټرونټریکولر سپټم په واسطه باندې د یو بل نه جلا شوي دي. د ممبرینس انټرونټریکولر سپټم په واسطه چې د یو بل نه جلا شول بیل شول دلته کې نو اوس ایټریا هم جدا شوله او وینټریکل هم سپریټ شوله. دا ډېر بورینګ ټاپک دی. اوس چې دی وي ایس ډي څه ته وایي؟ وي ایس ډي ته وایي که نه چې دا یو موست کامن کنجنیټل ډیفیکټ دی او کله چې په ممبرینس سپټم کې یعنی په دې سپټمز کې په دې ځای کې کله چې په دې یو ځای کې ډیفیکټ رامنځته شو دې کې یو پاتوی یو لاره جوړه شوله نو هغې ته بیا موږ څه وایو؟ وي ایس ډي وایو وینټریکولر سپټل ډیفیکټ. کله چې ممبرینس انټرونټریکولر سپټم کې ډیفیکټ راغی هغې ته به موږ څه وایو؟ وي ایس ډي ورته وایو. دا ګوره یو موست کامن دغه دی. ګوره موست کامن کنجنیټل اناملی ده usually occur in membranous septum. اوس دغه membranous septum چې دی دا ګوره یو د ایم سی کیوز چې دی یو های ییلډ پوینټ دی. صحیح ده چې وي ایس ډي چې دی دا د membranous septum د کوم ډیفیکټ له وجې دا رامنځته کیږي. بیا یو دلته یو بل ډیزیز دی چې هغې ته وایي ایټریوونټریکولر سپټل ډیفیکټ AVSD. AVSD چې دی دا د انډوکارډیل کوشنګ او د AV کینال ډیفیکټ دی. دا یو اساینوټیک کنجنیټل هارت ډیفیکټ دی چې دا څه کیږي؟
یعنی په بعضې خلکو کې چې دي هغې کې څه کېږي بعضې وخت کنجنټلي چې دی کنجنټلي داسې کار کېږي چې ASD atrial septal defect plus VSD دې ته په شریکه باندې وایي AVSD. یعنی دلته به څه موجوده وي؟ دلته به د atrial septal defect به موجود وي او ventricular septal defect به هم موجود وي. او دا majority time چې دی دا majority time چې دی په چا کې لیدلی کېږي؟ دا په ډاون سنډروم پیشنټ کې لیدلی کېږي او کله چې میټرنل ډایبټس ملایټس وي او مور کې یو شی بل موجود وي چې هغې ته وایي اوبیسټي. نو دغه دریو حالتونو کې چې دی AVSD یا atrial ventricular septal defect لیدلی کېږي چې کله څه وي ډاون سنډروم وي، میټرنل ډایبټس ملایټس وي او اوبیسټي موجوده وي. راځو وایو اوټ فلو ټریک فارمیشن. اوس دغه چې دی دا اوټ فلو ټریک چې دی دا څنګه جوړیږي؟ اوټ فلو ټریک په داسې جوړیږي نیورال سیل چې دی دا مایګریشن کوي څه ته ټرنکل اینډ بلبر برچ دیټ سپایرل اینډ فیوز ټو فارم ایټریو وینټریکولر سیپټم. ایټریو فلمونري سیپټم چې دی دا د یو بل نه د جلا کولو لپاره دا د نیورال کسټ مایګریشن کوي. دا یو ګوره موست های یلډ MCQs پوینټ دی. که چېرته دلته مونږ وګورو فار ایگزامپل دا دا د هارت رائټ سایډ دی، دا د هارت لیفت سایډ دی. صحیح ده؟ نو د هارت د رائټ سایډ نه چې لنګس ته کوم بلډ ځي هغه د پلمنري آرټري په واسطه باندې ځي او دوباره چې د هارت نه کوم بلډ ځي هغه د پلمونري آرټري په واسطه باندې ځي او چې دوباره کله هارت ته بلډ راځي هغه د پلمونري وینز په واسطه باندې راځي. نو دغه پلمونري وینز چې دي او هارت نه چې کله بلډ وځي دا د ایورټا په واسطه باندې ځي. نو دغه د پلمونري او د ایورټا ترمنځ چې دا کوم سپټیشن کېږي دا د نیورال کرسټ د مایګریشن له وجې رامنځته کېږي او په څه کېږي؟ په دې کې ایټریو ترمنځ سپټم جوړیږي او اسینډینګ ایورټا او پلمونري ټرنک د یو بل نه جدا کېږي. صحیح ده؟ دا د نیورال کرسټ سیل د مایګریشن له وجې کېږي. دلته چې کومه های یلډ MCQs پوینټ دی هغه څه دی؟ هغه دا دی چې د نیورال کرسټ د مایګریشن له وجې نه ایوټو پلمونري سپټم څه کېږي؟ دا جوړیږي او یو بل ترمنځ دغه راځي سپریشن راځي. Conotruncal abnormality associated with the failure of the neural cell crest cell migration. کله چې neural crest cell migration ونه کړي نو دلته conotruncal abnormality راځي. conotruncal abnormalities اوس کم دي. یو transposition of great arteries. transposition of great arteries څه شی ته وایي؟ دې ته وایي ګوره فار ایگزامپل دا هارت شو. صحیح شوله؟ دا چې دی دا پلمونري آرټري شوه. پلمونري آرټري چېرته ځي؟ لنګس ته ځي. او دا چې دی دا رائټ وینټریکل دی او دا لیفت وینټریکل دی. د لیفت وینټریکل نه چې دی ایورټا ده، دا ایورټا ده. دغه ایورټا چې ده دغه لیفت وینټریکل نه چې دی پلمونري آرټري راځي لنګس ته او ایورټا چې ده دا څه کوي؟ دا ټول هول باډي ته څه کوي؟ بلډ راوړي. کله چې د هول باډي ته بلډ راوړي
ستا کنه څه مصیبت شوس. ښه ګوره دا چې دی دا پلمونري آرټري ده چې ډي اکسیجنیټډ دا پلمونري آرټري ده چې ډي اکسیجنیټډ بلډ راوړي لنګس ته. دا چې دی ایورټا ده. ایورټا څه کار کوي؟ ایورټا چې دی دا اکسیجنیټډ بلډ راوړي چاته؟ ټول باډي ته. اوس کله چې څه وشي، کله چې نیورل کرش سیل دا څه شي دا مایګریټ ونه کي نو څه کېږي دلته ټرانسپوزیشن آف ګریټ آرټریز کېږي. دا ګریټ آرټریز دی، یو پلمونري آرټري ده، یو چې د پلمونري آرټري ده او بل ایورټا ده. دا ټرانسپوزیشن کې ټرانسپوزیشن دا معنا چې دغه ایورټا راځي دې سایډ ته او دا پلمونري آرټري چې دا دې سایډ ته راځي. مطلب دا چې د رایټ وینټریکل نه چې دی ایورټا راوځي او د لیفټ وینټریکل نه چې دی پلمونري آرټري راوځي. نو دلته دې ته ویلی شي ټرانسپوزیشن آف ګریټ آرټري، یعنې د دوو غټو آرټریګانو چې دی د هغې ټرانسپوزیشن وشو، د یو بل په ځای باندې څه شو؟ رد و بدل شو او چینج وشو. صحیح شو؟ ښه هغې نه وروستو چې دی څه شی دی؟ ټیټرالوجي آف فیلټ. د نیورل کرش سیل د مایګریشن د نه کولو له وجې نه دویمه چې کومه ابنارمالټي راځي هغې ته وایي ټیټرالوجي آف فیلټ. ټیټرالوجي آف فیلټ یو مشهور او یو غټ ډیزیز دی، کنجنټل هارټ ډیفیکټ دی چې په هغې کې 4 ډیزیز شامل دي چې VSD ده، رایټ وینټریکولر هایپرټروفي ده، اوور رایډنګ اف ایورټا ده، رایټ وینټریکولر آوټفلو ابسټرکشن دی، ساینوټیک هارټ ډیزیز دی. دا مخکې موږ وایو یو غټ دغه ده. ښه د نیورل کرش سیل د مایګریشن د نه کولو یا د هغې د فیلیر له وجې چې دی پرسسټنټ ټرنکل آرټیریس رامنځته کېږي. پرسسټنټ ټرنکس آرټیریس دې ته ویلی کېږي؟ دې ته ویلی کېږي چې فار اگزامپل دا زموږ هارټ شو، د دغې هارټ نه چې دی صرف یو ټرنکس وتی وي، مونو ټرنکس، یعنې څه وي؟ نو ایورټا او نو پلمونري آرټري. یعنی څه مطلب؟ یعنی د پیټن ټرنکس آرټریوسس دا مطلب دی چې څه کېږي چې نه د ایورټا وي او نه پلمونري آرټري وي، فقط یو مونو نه دی، یو لاره وي، ترمنځ یې څه سیپریشن نه وي، نو دې ته وایي پرسسټنټ ټرنکس آرټریوسس. نو د نیورل کرسټ مایګریشن د نه کولو له وجې 3 ابنارمالټیانې رامنځته کېږي چې یو ته څه وایي؟ یو ته وایي ټرانسپوزیشن آف ګریټ آرټریز، بل ته وایي ټیټرالوجي آف فیلټ او بل ته وایي پرسسټنټ ټرنکس آرټریوسس. ښه اوس والوولر ډیولپمنټ څه ته وایي؟ چې وال چې دی څنګه ډیولپمنټ کېږي؟ والوولر ډیولپمنټ داسې رامنځته کېږي چې ایورټا کوم چې ایورټیک دی او پلمونري وال دی، نو دا څه رامنځته کېږي؟ د انډوکارډیل کوشنګ له وجې رامنځته کېږي، یعنې دې ځای نه دې ډرایویشن شوی دی. ګورئ فار اگزامپل دا چې دی هارټ شو، 4 چیمبر شو، 4 چیمبر چې دی دا رایټ ایټریم شو، دا لیفټ ایټریم شو. لیفټ وینټریکل، رایټ وینټریکل. د رایټ ایټریم او د رایټ وینټریکل ترمنځ چې کوم وال دی دغې د یو وال شتون لري چې دغې وال ته وایي ټرایکسپیډ وال. د لیفټ ایټریم او د لیفټ وینټریکل ترمنځ یو وال دی. د لیفټ ایټریم او د لیفټ وینټریکل ترمنځ یو وال دی چې دغې وال ته څه وایي؟
ها د لیفت ایټریم او د لیفت وینټریکل ترمنځ چې کوم وال دی هغې ته وایي مایټرل وال یا بایکاسپیډ وال یا مایټرل وال ورته وایي. دلته د رایټ ایټریم نه چې دی پلمونري آرټریز چې دی دا وځي. پلمونري آرټري چې دی هغه څه کېږي هغه وځي. نو دلته چې کوم وال دی په دې ځای کې چې کوم وال دی دلته چې کوم وال دی دغې وال ته څه وایي دغې وال ته وایي پلمونري وال. صحیح شو چې څه وځي چې د هغې نه پلمونري آرټري ځي. پلمونري آرټري د هغې نه ځي. د لیفټ وینټریکل نه چې د لیفټ وینټریکل نه هم یو باډي وځي چې هغې ته څه وایي هغې ته وایي ایورټا. څه ورته وایي ایورټا ورته وایي. دلته هم یو وال چې دی هغه وال موجود دی چې دغې وال ته وایي ایورټیک ویلف. که موږ دلته وګورو نو تاسو وګورئ چې رایټ ایټریم رایټ وینټریکل لیفټ ایټریم لیفټ وینټریکل او د رایټ ایټریم او د رایټ وینټریکل ترمنځ ټرایکاسپیډ وال دی او د لیفټ ایټریم او د لیفټ وینټریکل ترمنځ مایټرل وال دی او د پلمونري آرټري چې دی پلمونري وال دی او ایورټیک وال دی. اوس که دلته موږ وګورو نو د څه وایي دلته وایي چې ایورټیک او پلمونري وال چې دی وایي دا د انډوکارډیل کوشن نه څه کېږي جوړ شوی دی. نو کوم چې دا ایورټیک وال دی او پلمونري وال دی نو دا د څه نه جوړ شوی دی دا د انډوکارډیل کوشن نه جوړ شوی دی. ټیک شو. که بیا موږ وګورو نو دلته چې کوم ټرایکاسپیډ والز دی فار ایگزامپل ټرایکاسپیډ مایټرل وال شو او ټرایکاسپیډ وال شو وی دا دواړه چې څه جوړ شوي دي کله چې وای انډوکارډیل کوشن د ایوي کینال سره یو ځای شي د دغه ځای نه دا ډرایوډ شوي دي. مطلب موږ دا ویلی شو چې والز آف د هارت آر ډرایوډ فرام د انډوکارډیل کوشن. صحیح شوله. اوس په دې وال کې چې دی کومې ابنارملټیز رامنځته کېدلی شي. په دې وال کې چې دی سټینوسس رامنځته کېدلی شي. سټینوسس څه معنا فار ایگزامپل دا یو وال دی کله چې په دې وال کې چې دی تنګوالی موجود شي وال را تنګ شي نو دغه د وال تنګېدو ته څه وایو موږ دغې د وال تنګېدو ته موږ وایو سټینوسس وایو. یا دلته څه وشي ریګرجیټیشن وشي. ریګرجیټیشن څه معنا د دې دا معنا چې فار ایگزامپل دا یو وال دی کله چې له دې نه بلډ فلو تېره شي دا کلوز کېږي چې دغه کومه بلډ فلو چې بره تلې ده چې هغه دوباره را نه شي. خو څه کار کېږي کوم ریګرجیټیشن هغې ته وایي چې د دې د کمزوروالي له وجې نه کوم بلډ چې مخکې تللی دی هغه څه کېږي هغه دوباره بیا راځي دلته کې. نو مایټرل وال ریګرجیټیشن څه معنا چې کوم بلډ دی د هغې نه لاندې راځي. بیا ایورټیک وال ریګرجیټیشن چې ایورټا کې کوم بلډ لاړو هغه دوباره راځي دغه ته لیفټ وینټریکل ته. یا پلمونري وال ریګرجیټیشن پلمونري آرټري په واسطه باندې چې کوم بلډ لاړلو دلته ریګرجیټیشن موجوده وي نو هغه بلډ به دوباره چېرته راځي رایټ وینټریکل ته به راځي. په رایټ وینټریکل کې به رایټ وینټریکولر هایپرټروفي رامنځته کېږي سټروک والیوم به زیاتېږي او دغسې نور ډفرنټ ټایپس اف پیتالوجي به رامنځته کېږي. نو په والوولر اناملیز کې چې دی سټینوسس کېږي ریګرجیټیشن کېږي او
اټروټیک رامنځته کیږي. دا به ستاسو لپاره نوې ټکي وي. اټروټیک څه معنا؟ اټروټیک دا معنا چې بیخي د کانجنټلې طریقې سره بیخي څه وي، بیخي دا وال شتون نه لري. د څه مطلب؟ د دې مطلب د absence of wall، چې څه به وي چې دغه وال به د سرې نه موجود دلته نه وي. دې ته څه وایي؟ دې ته اټروټیک وایي. لکه ټرایکسپل اټریزیا یا ډسپلیس به صحیح ده، یا ایپسټن اناملیز، په دې کې دا پیتالوجیز رامنځته کېدلی شي.